بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید لرم تاسو به جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزه کې دوستانو چارسدہ کې وسړی قرآن شریف ته اور ورته کړی دا غنه بعد پلی سټیشن کې پناه قصیده دا واقعا څنګه دا تاسو د واقع ځان خبرول غواړم. موږ چینل مخه سبسکرایب کړئ، ټلې نشان د سوي چې موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سره ملي. دوستانو قرآن شریف آخری کتاب دا اور دنه بعد بنا کتاب یو کتاب راشي نه به یو پیغمبر آپ صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر دی اور دا کتاب آپ صلی الله علیه و وسلم باندې نازل شوی. دا غسړی قرآن شریف ته اور ورته کړی دی غنه بعد پلی سټیشن کې پناه قصیده پلی سټیشن چارسدہ مدنی پولیس سټیشن کې پناه خسته خلک دومره غوسه او چې هغه لاړل پولیس سټیشن ته اور ورته ورنه خار نه پورا سواد نه آری وزنه نفری راغله اور دا ساړې باج کړ. دوستانو پکار دا چې دا ساړې ساده سه کار کړ چې دغه ته پته لګیدلی و چې دغه د کوم کار کړی دی. د دینی کتاب د آخري آسماني کتاب د دې باندې دغه چې دومره ظلم وکړ دا ولې وکړ. دوستانو نن سبا یو نشاره وتل آی سی هغه کې یا چړاس کې نو غتري می احتمال مرشي یا لیوانا شي. دغه سړی کې یو بل داسې خبره و چې دا سړی یا پر معلوم نشو دا سړی د کوم ځای نه دغه ورور پته ولې نه دغه پلار پته ولې نه دغه خاندان پته ولې دې مطلب دا چې دا سړی د پاکستان نه د بل دغه سر بد امني پلاواله د یو انتشار پلاواله د پرای یو دا کار وکړو چې قرآن شریف ته او ورته کړو. دوستانو موږ ته پکار د موږ خپل وړو ته داسې یو تربیت ورکو، خاص طور موږ د نشه چې دا دین ځان خلاف وردا چې شر پسند عناصر د موږ پاکستان ته رسوي یو داسې کار او چې هغه باندې موږ مشتعل شو خپل پراپرټي دا کنه هغه تباہ کو پکاره چې دغه حکومت طرف نه سزا ملي او حکومت دغه خپل سزا ورکړي د تختدار ته خچواله او دغه ته پانچی ورکړي او یا د ژوند دې سزولې. دوستانو موږ ته پکاره چې موږ اوس حوصله او موږ ته حوصله او دې ټیم کې پکاره د شر پسند عناصر چې دا دغه سه موږ جذبات او سبلوبي چې موږ مشتعل شو. دوستانو موږ به صبر سره او حوصله سره کار اخلو. دوستانو کا موږ نه ویډیو مخه خوشی نو کمنټ سیکشن کې خپل رائے ضرور وکړئ.